बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दर बसातम जी तासु टोल बा टिक टाक है। अल्लाह पाक जी तासु टोल खुशहाल की और द ژوند په خوږوالي الله پاک تاسو ټول پوهه کړي. نن مې ستاسو لپاره یو ناشنا وظیفه راوړې ده او هغه وظیفه د موسم سره ډیر زیات ریلیټډ ده. دومره تعلق ساتي د موسم سره چې انسان حیران شي. په دې موسم کې که تاسو خیال وکړئ د چا زکام وي، د چا تبه وي، د چا 15 ورځې تبه وي، د چا 6 ورځې، د چا 10 ورځې تبه وي. څوک لاړ شي یو ځای ته ډاکټر له لاړ شي، څوک بل ځای ته ورشي، څوک بل ځای ته ورشي، هر قسم علاج وکړي خو بیا هم د دوی دا تبه دا ټیک کېږي نه، ځکه چې دا ورځې ډېرې زیاتې بل شانتې دي. نو د تبې لپاره ډېر زیاته ناشنا وظیفه ما راوړې ده. نو د هغې طریقه دا ده چې د کم بنده هلک وي، که جنۍ وي، که سړی وي، که ماشوم وي، که هر څوک وي، د هغوی تبه ټیک کېږي نه، نو د هغوی لپاره یو ناشنا غوندې عمل دی. هغه عمل طریقه دا ده چې موږ به 7 تارونه راوالو. 7 تارونه چې کله موږ 7 تارونه راواغېستل، خو دا 7 تارونه به داسې وي چې دا به مختلف وي. 7 تارونه دا به مختلف رنګونه به وي. د چا به سور رنګ وي، د چا به زیړ وي، د چا سپین، د چا تور، د چا خړ، خو لیکن 7 تارونه ما ورته پوره کوو. نو چې کله ما ورته 7 تارونه پوره کړل، نو بیا به ما ورته د 7 تارونه یو ځای کړو، یو ځای به تاو کړو. خو چې کله موږ دا تاو کړل یو ځای، نو بیا به د هغې نه بعد یو پیر آیت الکرسي وایو. نو دغې 7 تارونو له به غوټه ورکړو او دغه یو پیره چې موږ کومه آیت الکرسي ویلې ده په دې باندې به دم کړو. بیا به آیت الکرسي وایو، بله غوټه به له ورکړو، دم به کړو پې. بیا به آیت الکرسي وایو، بله غوټه به له ورکړو تار له، نو بیا به دغه تار دم کړو. بیا به آیت الکرسي وایو تر دې پورې چې 7 پیرې به په دې تار باندې آیت الکرسي ووایو او 7 پیرې باندې به د تار دم کړو. نو چې 7 پیرې ما ورته آیت الکرسي وویله، نو 7 غوټې شولې. چې 7 غوټې شولې، په دې باندې ما ورته آیت الکرسي دا چوف کړله. که بیا د مریض غاړې ته موږ واچوو، نو انشاءالله دا مریض دا به فوراً ټیک کېږي. فوراً دومره اثرناکه اجازه ده، دومره اثرناکه او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. نو کم کسان چې دا وظیفه اوري، هغوی ته زما د طرفې مکمل اجازت دی چې هغوی دا عمل شروع کړي. کلي کې څوک بیماران وي، کور کې څوک بیماران وي، په خپله دا بیمار وي، یا مثال نور څوک بیماران وي خپلوانو کې، نو که چا لپاره هم دقه طریقه کې نو بالکل مکمل ورته اجازت دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول بیماران دا روغ جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.